ډېرې مانیخیز خبرې وې مونږ له به دومره سختې او دومره د چر ول خبرې نه راځي مونږ د خدای سادهګان یو خیر دی که داسې ساده ساده خبرې کړو نو ډېر به راته څه نه وایي زمونږ اسفندیار ولی خان صاحب چې هغه په خپله راتلو زمونږ اسفندیار خان دلته موجود نه دی خو دا مونږ ټول چې دلته ناست یو دا ټول د اسفندیار خان ورکران یو او مونږ چې کوم دی تمم لرو د خدای نه امید لرو چې خدای به صحت ورکړي او یو ورځ به دلته ولاړ یو همدغه رنګ به خپل قوم ته چې کوم دی مخاطب وي دلته به ایمل خانم تشریف راوړو خو هغه کور کې مشکل پیښ شو ضرورت یو نو حیدر خان نه چې کوم دی اجازت واخیست او رانغو دې نه پس ته به چې کوم دی حیدر خان تاسو ته په تفصیل سره خبرې کوي خو زه به ووایم چې زما په سټیج ناست ټولو مشرانو خویندو او زما شان شي چې نن د بلوچستان په سیمه د پښتنو په علاقه کې دومره لویه غونډه ډېر وخت پس چې کوم دی نو قلعه سیف الله کې کېږي او دا زما خپل اندازه ده چې تاسو تقریبا د کال 2 کالونه په مختلفو ضلعو کې او ډیویژنونو کې تاسو جلسې وکړي کامیابه ده د دې مطلب دا چې عوامي نشر تر ورځه ترقي کوي مخ په وړاندې باندې چې کوم دی نو روانه ده دا تنظیمي جوړښت د پارټۍ اکټیویټیز او ستاسو د ټولو یووالی او د حالاتو جبر سړي ته اتفاق ورکوي دا چې د هر طرف نه سړی والخوري او څپېړې خوري دې سوچ مونږ د عدم تشدد په ژبه باندې پوهېږو ولې خلک چې کوم دی بې ځایه زمونږ چیوي 45 کاله راسې زما وینه تویږي اخر زه خو هم انسان یم زما د خویندو میندو پړونه چې کوم دی نو محفوظ نه دي زما د پلار نیکه پټکی محفوظ نه دی زما چې کوم دی نو بچي د هغوی سرونه محفوظ زما سکول محفوظ نه دی زما جومات محفوظ نه دی نو چې نن هم زه اواز نه کوم نو کله به اواز کوم زه خو زخمیم زما خپل بچي چې مونږ بچي په دې لاسونو کې لاشونه اوچت کړي دي مونږ خویندې او ماشومان په دماکه کې الوتي او د غېږ کې ماشومانو سوځېدلي دا پته نه لګېده چې ماشوم کوم دی او زنانه کوم ده دا مونږ په دې لاس کې اوچت کړي دي مونږ د ډېرو سختو سره عادت او بلد یو خو یو خبره ضرور کوو مونږ د عدم تشدد خلک یو او د غیرت په منځ کې ډېره نری کړ خلک کوم سړی چې د میدان سړی چې د کام دپاره ګوړې او په قوم دپاره مري دا چې کوم دی نو باغیرته دی او دا چې کوم دی د عدم تشدد دی میدان نه پرېږدو په څه به م یارې چې په مرګ نه یارېږو نو بل به پسې یارې مونږ په دې وطن کې د ورورولۍ حق غواړو د خپلو وسایلو حق غواړو مونږ د قومي تحریکونو او دلته چې کوم دی د خپل وسایلو د هغې خبره کوو دا په چا ولې بدله دي او که زه نن په بلوچستان کې د بلوچ رونو او د پښتنو د رونو یووالی غواړم دا ولې په خلکو باندې بدله دي دا تاریخي خبره ده چې مونږ د پښتنو په پاکستان کې اوسو
یو قبایلو کرخه ورانه که خدای کړي خیري دا کرخه به ورانو د بلوچستان پښتانو د خیبر پښتونخوا پښتانه دا به هم چې کوم دی نو سره یو کړو خو د بلوچ ورورولي رانه اخیستې نه شي دا به هم راسره وي او د دې په بنیاد باندې په پاکستان کې سیاست کوو ای زما ورونو ای زما خویندو دا د باچا خان دا ډېر ژور دی او د ډېر وخت نه را روان دی نن ټوله دنیا ضرورت محسوسوي د اجمل صاحب خبره وایي نن ټول خلک د هغې محبوبا سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله نن ټول خلک د امن خبره کوي د ورورولۍ خبره کوي او په امریکا کې په لسو سټیټونو کې د باچا خان فلسفه عدم تشدد چې کوم دی نو خپلو بچو ته ښیي خپلو بچو ته خو زما د بابا فلسفه ښیي خپل بچي په ګرانو ملګرو داسې نه ده مونږ د پاکستان دننه پارلماني سیاست کوو مونږ چې کله نه پاکستان جوړ دی نو مونږ پکې پارلماني سیاست کړی دا بېله خبره ده چې ما خلک پارلماني سیاست ته نه کړي چې پاکستان جوړ شو نو زمونږ د ډاکټر خان صاحب حکومت و نو لومبی جمهوري حکومت و چې د دوی دا منتخب حکومت ختم کړ ته خو زما منتخب حکومت هم نه منې او دا بل حکومت خو به د اوسنو ملګرو ته م یادي چې عطاالله منګل صاحب او بزنجو صاحب د هغوی حکومت مات کړی شو نو مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت و مونږ هم ور استعفا ورکړه مونږ ته وایي چې زمونږ ملګري نه ته نه زغمې دا کورسۍ دې در پورې او دا حکومت دې در پورې مونږ په دې پکوم نه چې مونږ دې په کورسۍ باندې خپل ایمان ورکوو سر دې وکړو دا کورسۍ نن هم زه دا خبره کوم چې دلته ستاسو په حکومت کې ملګري چې کم ناست دي دا د یو سوچ او فکر مطابق چې د دې خاورې خدمت وکړي خو که داسې وخت رالو چې پاټی د دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې په دې کې نور د خدمت ګنجایش نشته نو چې څنګه مونږ په هغه وخت کې کورسونه راته ورکړې وه اوس به هم د کورسونه راته ورکوو او راځو دې قوم ته به چې کوم دی نو دلته په میدان کې ولاړ ګرانو ملګرو باچا خان په وخت کې پارلماني سیاست و د ولي خان په وخت کې خو ډېر فراخه په پاکستان کې که د اپوزیشن لیډر و نو ستاسو او زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولي خان اپوزیشن چل خو خلکو ته هغه ښکلی دی دا د 73 کنسټیوشن چې وایي متفقه دی زه به درته وړه یو خبره په دې کې وکړم چې دا ولې متفقه دی دا ځکه متفقه دی چې پاکستان مات شمار او چې پاکستان هم ماتېدو نو ولي خان کوشش کړی چې مات نشي دوی خو مونږ ته غداران وایي که نه د غدارانو تمغه خو ډېره زړه ده اوس خو دا اعزاز دی خلک ته یېرېږي مونږ ته یېرېږو نه مونږ د پخوا نه چې کوم دی په دې نوم باندې عادت وي مونږ چې کوم دی د قوم سره وفا غداري وي که قوم خاورې سره وفا غداري وي دا غداري زموږ مشران هم کړې ده مونږ هم پرې ورتېر یو مونږ هم چې کوم دی د دې نه په شا کېږو نه ولي خان ورته وایي چې خدای ته وګورئ که بنګال وګټل نو څه چل شو بنګال ته حکومت ورکوي که نه چې څنګه خوا کې حکومت نه منلو نو د بنګالي به یې کوم ځای نه منلو بهر کیف هغه لویه تفصیلي خبره ده خو مونږه د تقسیم په مخالفت کې باچا خبره کړې وه چې تقسیم سره خلک چې کوم دی نو خرابېږي چې کله مونږ د هندوستان د برصغیر د آزاد او د دی ماتو نو ولي خان چغه وواله چې ته د ماتې نو د خلکو یو تاوان کېږي
تا په ټول عمر نمبر رالو بیا د مشري نه ورکوله. نو دا خبره مې دې پورې وکړه ګرانو ملګرو چې په پاکستان کې پارلماني سیاست کوم د مظلوم قومونو سیاست، د انساني حقوقو سیاست کوم، د جبر خلاف سیاست کوم، د ظلم خلاف چې کوم دی نو سیاست کوم. خبرې نه مخ ناړم خدا چې ګینې ته به د افغانستان خبره نه کوې. افغانستان مې د نیکه کور دی او پاکستان مې د پلار کور دی. دا زمونږ نه اوس وایي ټینګ شه محمدین ته کوم چې لپاره ولاړ دي، کوم چې کوم دی جمهوري نظام غواړي د پارلماني او د عین حکمران. نو دا ستاسو غریب ورور مې افتخار د باچا خان سپی نن هغوی ترجمان دی. ما خو یو ترجماني کړې وه چې حیدر خان زما وزیر اعلی و، نو په هغې کې مې بچی چې کوم دی نو جدا شو. ځکه چې مونږ زمونږ چل ول نه دی زده، یا به کار کوو یا به نه کوو. نن یو ډیوټیا واله ده مونږ وایو چې دا حکومت دا چې په پاکستان کې ناست کوم دی دلته شته نه خلا خدای دې نیش کړي. مونږ وایو چې دا د داندلی پیداوار دی، چا چې لرې شي او صفا یې شي او چا چې وګټلو هغوی ته یې حواله کوي. دا د مسلې حل دی. نو د موجوده حکومت سره د مسلې حل نشته. وزیر اعظم صاحب به کرزن عالم چې چا خشتې ده کاري کړې ده، ما وایي نو زه هغه چا چې خشتې وایي خو سر وخوړه ایمان تېر کړه وکړه شي. سهار او ماښام کرزیلي ولې راله، ولې غریب سړی چې کوم دی د بازار نه سودا نشي شتی، ولې اوړه ګران دي، ولې چیني ګران، ولې سبزي ګرانه؟ ځکه چې IMF سره کومې معاهدې شوي دي شکر وباسئ چې دا ژوندي یې ای وایي دا شته سرمنم ته وباسئ. دا قربانۍ به ویلې چې بلاله وایي نوړی به ګوپاله. دا خزانې د چا دپاره ډکوي؟ IMF دپاره ډکوي. نو چې IMF سره معاهده نو ډالر په بره وختو، نو چې څومره ډالر بره ختو نو زموږ روپۍ په ښکته تله. هسې مې شی خو نه دی. نن د افغانستان نم ښکته ده او ته لا ماته پکې وې هغه نوم واله ځان ټینګ کړه. او دا زما روپۍ د ټینګې نه ډالر په بره خېږي او IMF سره معاهدې. نو نور تفصیل کې